بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو موږ دا خبره شروع کړې وه چې اعیان او اعراض دا دواړه د عالم اقسام دي، او عالم محدث ته حادث ته. نو اعیان او اعراض هم حادث دي. بیا موږ اول د اعیان موږ د عین جمع ده او د عین تعریف وکړو چې قائم بالذات ته وایي، او قائم بالذات هغه په دوه قسمه دی، یا بل اجزاونه مرکب وي یا بنوي مرکب. کله اجزاونه مرکب نو ورته جسم وایي، کله اجزاونه مرکب نو ورته جوهر وایي، او دغه جوهر ته جزء الیه تجزا وایي، او عرض نه قائم بالغیر ته وایي. بیا د جزء الیه تجزا د اثبات لپاره درې دلایل او داغه هغه خبره اتره دا شو. دا عرض تعریف وکړو، عرض سره دا مالا یقوم بذاته، او دا پاتسامو په جواهر دوانو کوم دلګي، او داغه هغه مثالونه بیان کړل چې الوان، اکوان، طعوم او روائح دا دي. بیا مخکې سبق کې دا خبره شو چې اعیان او اعراض حادث دي. نو دا خبره په دې باندې دلیلونه پیش کړل چې اعراض خو ځکه حادث دي چې په اعراض باندې موږ دا خبره کړو چې اعراض په دې باندې بعضې د حدوث موږ ته پته په مشاهده سره لګي، لکه حرکت رستو سکون او د شان تیار رستو د رڼا نه او تورواله سپینواله دا، او د بعضو پته موږ ته جن دا په دلیل سره لګي. او دلیل موږ ویلو چې هغه تاریکی دل د آدم دی، یعنی په اساس باندې آدم راتلل، دا دلیل لدی خبرې ده چې دا حادث ده. ځکه په کم سیز باندې چې آدم راځي نو هغه قدیم نشي کېدای. موږ په دې باندې مکمل واضح خبره کړې وه چې د قدم دا منافی د عدم ده، قدم دا منافی د عدم ده. او نن سبق کې به موږ دا وایو چې دا اعیان چې دي کنه نو دا هم دغه دي حادث دي. اعراض ولې حدیث لای پته موږ وي چې باز پته په مشاهده سره لګي او باز په دلیل سره لګي، او دلیل دا قره چې په اساس باندې عدم تاریک کېدل، ځکه عدم دا منافی د قدم ده. او نن سبق کې موږ وایو چې دا اعیان دا هم حادث دي. اعیان ولې حادث دي؟ نو دې دلته کې دلیل چې کوم پیش کړی دی نو دا د قیاس په اشکالو کې شکل اول دی. شکل اول دا سوال ته کې ویلو چې لکه صغرا او کبرا دا یو ځای شي او د هغې نه نتیجه راوځي. صغرا د شکل اول کم مقدمه اوله اولنۍ مقدمه چې ده هغې ته صغرا وایي، او دویم مقدمه ته کبرا وایي، او دې چې سره راوځي نو هغې ته نتیجه وایي. نو صغرا دا ده چې الاعیان لا تخلو عن الحوادث، چې اعیان چې څومره هم دي نو دا خالی نه دي د حوادثونه. او کبرا دا ده چې کل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، هر هغه شی چې د حادثونه خالی نه د حوادثونه خالی نه هغه حادث دی. نو نتیجه به صحیح، نتیجه موږ تاسو سوال دی ویلي دي چې کله موږ د دې حد اوسط لري کوم نو نتیجه به راوځي. حد اوسط هغه ته ویل کېږي چې کوم په مقدمه اوله او په مقدمه ثانی کې کم سیز مکرر ذکر وي نو هغې ته حد اوسط وایي. لکه الاعیان لا تخلو عن الحوادث، او بل كل ما يخلو عن الحوادث فهو حادث. نو لا تخلو عن الحوادث بل اولنۍ مقدمه کې هم راغلی دی او په دویم مقدمه کې هم راغلی دی، نو به دې کټ کړو نو نتیجه به زموږ سره راوځي الاعیان حادثون، چې د اعیان سره حادث دي. هغه پوه شو دې باندې. اوس په دې دلته کې په دې سبق کې په دې مقدمه اوله او په دویمه مقدمه باندې دلیل پیش کړي چې موږ دا خبره وکړله چې اعیان لولې موږ دا وایي چې اعیان دا به خالی نه وي د حدوث نه، او کم څه چې خالی وي د حدوث نه نو هغه به حادث وي، کم چې خالی نه وي د حدوث نه نو هغه به حادث وي. دا لولې مقدمه نه ده چې الاعیان لا يخلو عن الحوادث، په دې باندې دلیل پیش کړي. دلیل په دې باندې دا دی چې دا اعیان چې څومره هم دي نو په دې باندې به حرکت او سکون خامخا راځي. یعنی داسې نشي کېدی چې یو څیز عین وي او باغې باندې حرکت یا سکون راغلی نه وي. او حرکت او سکون تعریفونه مخکې موږ کړي دي. حرکت څه ته ویل کېږي؟
عبارت عن کونین فی آنین فی مکانین او سکون څه ته ویل کېږي عبارت عن کونین فی آنین فی مکان واحد ها حرکت دې ویل کېږي چې لکه یو سیز په دوو مختلف اوقاتو کې په مختلف ځایونو کې لکه ما مثال پیش کړو لکه زما د لاس دا حرکت کوي نو په دې ټیم باندې دا په دې دی کې دی خو چې اوس یو لس سیکنډ تیر شو ما خپل لارې کول ما وایي د ما د لاس حرکت وکړو دا ګلاس ته دا حرکت نه کوي دا اوس هم په دې ټیم کې کوته لس منټه بعد هم په دې ټیم کې دا سکون دی نو هر آیان چې دي نه دا به خالی نه وي د حرکت او د سنا د سکون نه او حرکت او سکون دا دواړه دا حادث دي حرکت او سکون دواړه څه دي حادث دي لکه پوه شوې دې باندې ها بل لا کنه چې اعیان دا د حرکت او د سکون نه ځکه نه خالی کیږي کنه چې دا عین چې نه دا ک جسم یو ک جوهري عین په دوه قسمه ده کنه یو جسم دی یو سره چې د اعضاء مرکب جسم دی د اعضاء مرکب دی سره جوهر دی نو دا عین کاغه جسم یو ک جوهر وي خدا خالی نه وي د کون فی الحیز نه کون فی الحیز مطلب څه دی یعنی مخامخ زی براګری خامخا بس کوي زی براګری نو کچرته په یو ان کې د جسم او وجود دا دواړه په یو ځای کې جدا سکون دی او کنه جو سره حرکت ده لکه پوه شو به باندې ها زی براګری وس په دې باندې اعتراض لري چې تا خدا خبره ما ته وکړه چې اعیان می نو په حرکت او سکون په پکې خامخاوي وې زبردست سي عین وخه مګنه چې بای کې واسه په حرکت په صرف په سکون می لکه مطلب دا کته چې عبارت عن کونین فی آنین فی مکانین باندې بلکې عبارت یو د څه ورته وخه ما چې باندې حرکت وي نو په سکون وي یا مطلب دا کنه چې په حیز او په مکان کې بنوي لکه سکون خو دې ته وای د سکون د پاره او د حرکت د پاره د ځایونه په کار دي کنه عبارت عن کونین فی آنین چې حیز نو دا پتا دې څه وکم کنه چې آی کبل کنه حرکت راغلی د سکون نه راغلی حیز په پکې نه لکه ماشوم چې کله پیدا کیږي د پیدا کېدو نه مطلب دا نه چې د مور د خېټه نه راوځي دا مطلب نه دی کله چې ماشوم د مور د خېټه کې پیدا کیږي د مور په خېټه کې نمور په خېټه کې چې دا ماشوم اوس موجود دی نو دینه مخکې په کم ځای کې د نه مخکې نه په باندې حرکت شته نه په سکون شته ځکه حرکت او سکون وایي عبارت عن کونین او څه دا کوي دی پوه شو به باندې نو د دې جواب دا دی چې یو خبره خدا ده کنه چې لکه چې کله دا مثال تا پیش کوم تا ما دا خبره اسانه کړله ولې ځکه چې موږ ته وایو چې دا اعیان دا ټول سری حادث دي او چې تا دا خبره ولله چې اوس دا ماشوم موجود دی نه مخکې په هیڅ حیث کې نه کنه چې په یو حیث کې نه نو هغه حادث کنه ځکه حادث څه ته وایي مسبوق بالعدم ته چې هغه مخکې په باندې څه وخت راغلی چې دی نه نو چې کله تا دا خبره ومنله چې دی اوس په دې ټایم کې موجود دی اوس خدای له مور خېټې ته راغی او د پیدایش او دغه اسباب اوس کې و دې نه مخکې چې دی نه نو چې تا دا خبره وویل چې مخکې نه نو موږ خو تا ته وایم دا خبره کوي چې اعیان سری حادث دي نو دا خو تا ومنه زما سره پوه شو بنې باندې دویم دا چې زما ستا خبره په هغه څیزونو کې ده کوم چې لکه په هغې باندې اعصار او زمانه تېره شوي او دغه ماشوم باندې غلا په دنیا کې زمانه تېره شوي چې کله دی راشي نو اوس دا عین چې اوس په حرکت او سکون دواړو ته دا کوي لکه په دې خبره باندې پوه شوئ په دې باندې پوه شوئ اوس دا حرکت او سکون دا دواړه چې نن دا وایي حادث دي لکه موږ دا وایي که نه چې اعیان ولې حادث دي ځکه چې اعیان او دا جوړ دي د څه نه د حرکت او د سکون نه او حرکت او سکون دواړه څه دي حادث دي نو حرکت او سکون دا دواړه ولې حادث دي نیو خدا کنه چې حرکت او سکون دا دواړه چې نه دا اعراض دي دا څه دي حرکت او سکون دا څه دي اعراض دي لکه مخکې موږ وایو کالالوان والاکوان والروائح والطعوم نو هلته موږ وایو اکوان او اکوان څلور څیزونه دي اجتماع افتراق حرکت او سکون او حرکت او سکون دا عارض قسم شو کنه او عارض مخکې موږ ثابت کو چې عارض حادث دی نو چې عارض حادث دی جو حرکت او سکون هم څه دي حادث هغه پوه شو به باندې بل دا کنه چې د حرکت د ماهیت او تعریف حقیقت دایره ده چې یو څیز به د یو ځای نه د یو حال نه بل حال ته تللی نو چې د یو حال نه لاړو بل حال ته نو په دې باندې عدم راغی او کوم څیز باندې چې عدم راځي جو سره
هغه حدیث پوه شوي. او بل دا چې هر یو ساکن سلسله ساکن دا جائز زوال دی. لکه الله تعالی دا فرمایي چې کله قیامت شي نو څنګه آیت فکانت الجبال هباء منبثا وکان الارض والجبال فکانت هباء منبثا دا اسمانونه او زمکه دار څه چنده بس شي وابلوزي نو چې دا غرونه او دا زمکه دا بار ده بندا لیکن بری باندې دا جائز زوال دي. او هر هغه څه چې هغه قابل د حرکت وي اب خامخه ولکه بده منصر زوال برازي لکه پوه شو به معنی ها. او بل دا خبره کنه دا دویمه مقدمه چې مونږ ویلو چې کل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. دا غي دلیل دا پیش کړه ره چې که یو چرته یو سیس نه دا لکه خالی هر هغه څه چې خالی نه د حادثونه نو دا کا په ازل کې ثابته نو بیا با دغه راشي تعدد د قدمه او برازي په ازل کې خدا ثابتي کینو لکه پوه شئ. یا به دا حدوث چې دا ثابت شي په ازل کې او حدوث ثابتول په ازل کې دا ناممکن دي. پوه شو په باندې وګوره اوس کتاب ته. واما الاعيان والذين دا خبره کوي چې مخکې دا خبره وکړه لکه نه چې اجسام دا څومره دغه چې دي اعیان او اعراض دا غي خبره درکړه چې اعیان او اعراض باندې سړي حدیث لکه دا خبره مخکې کړي وکنه چې واذا تقرر ان العالم اعيان او اعراض چې کله دا خبره مخکې سبق کړي چې کله دا خبره مضبوطه شوله چې عالم د اعیان او د اعراض نوم دی. یعنی عالم دوه قسمونه دي اعیان او اعراض. والاعیان اجسام وجواهر او اعیان اجسام او جواهر دي. فنقول الكل حادث. نو چې دا اعیان اعراض دا چې دا حادث منل نو عالم به سمنه حادث بنوي. نو پر تیر سبق کې د اعراض په باره خبره کړو چې اما الاعراض فبعضها بالمشاهده ویل دو. نو نن سبق الوه واما الاعيان هرج اعياني فانها لا تخلو عن الحوادث دا بخالين دا حوادثنا دا وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. او هر هغه شی چې خالين دا حادثنا نو دا حادث ده. نو اما الاعيان فلانها لا تخلو عن الحوادث دا صغرا ده. او كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث دا سره کبرا ده. نو چې دوی په پته چته چې دوی صغرا کبرا یو ذکر لا دوی باندې نتیجه راو باسل شي. خو ما ته معلومه نو مار د نتیجه و چې نتیجه دین سره وته الاعيان حادث. پوه شو به معنی. او دا د قیاس کم شکل له شکل اول له نور تاسو باغ خپل کتابونو کې ویلي دي مناطق او په کتابونو کې وس منګه دا کو چې دا صغرا او کبرا. ما صغرا څه شره چې الاعيان لا تخلو عن الحوادث دا صغرا ده. او لا كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث دا کبرا ده. نو د صغرا او د کبرا یعنی د مقدمه اوله او د مقدمه ثانی د دې هغه دلیلونه موږ بیانو. اما المقدمه الاولى هرڅه اولنې مقدمه ده. اولنې مقدمه سره نو فانها لا تخلو عن الحركه والسكون. زکه چې دا خالی نه د حرکت او د سکون نه یعنی وای چې دا عالم دا به خالی نه د حادث نه ولي زکه چې دا عالم په دوه قسم لري یا دا یو سيزونه په لري متحرک یا پکې سوي ساکن وي. یعنی د څه نشي کېږي چې اعیان وي او نه پکې حرکت وي او نه پکې سوي سکون وي. دا اعتراض کړه خو هغه اعتراض ولمون د پکورس تر روان دي. فانها زکجدا اعیان لا تخلو خالی بنی د حرکت او د سکون وهما حادثان. او دا ځوان سری دا حرکت او سکون سری حادث دي. نو وروسته بیا دلیل بیان کړی دی چې حرکت او سکون ولې حادث دي. اوس ما تاسو وې ځکه چې دا څه قسم دی د اعراض قسم دی او اعراض سری حادث دي. وځ دی وای کنه چې اعیان به ولې خالی نه د حرکت او د سکون نه دا وی کنه فانها لا تخلو عن الحركه والسكون چې دا اعیان به خالی نه د حرکت او د سکون نه. نو د دې خبرې دلیل پیش کړي چې اما عدم الخلو هر چې خالق نه خالق دل لري فلان الجسم او الجوهر ځکه جسم او جوهر جسم څه ته ویل کېږي عین چې هغه مرکب وي د اجزاء او جوهر څه ته وایي لا يخلو دا بخالی نوي عن الكول في حيز فيو حيز کې په یو ځای کې د کېدو نه یعنی خامخا په یو ځای کې ودا متحيز به ځای به راګر کړی. نو فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن. پس که چې مخکې د دې مقصد حکم چې وزره
جدا ساکن دی وان لم يكن مسبوقا بكون اخر في ذلك الحيز او کنوی دا مسبوق په هغه دی چې مکه په کوم ځای وسوم په هغه دی بل في حيز اخر بلکې په بل ځای کې فمتحرك نو دا بیا سوي متحرك وي وهذا معنى قولهم او دا معنی لري د دوی قول چې الحركه كونان في آنين في مكانين چې حرکت بدو ځایونه کې په دوه ځایونه کې په دوه مکان په دوه وختونو کې د یو څه په دوه مختلف اوقاتو کې په مختلف ځایونو کې کېدل او سکون کونان فی آنین فی مکان واحد دا په پوښتنه باندې باندې دې ورڅ خبره شولا چې موږ راوي کنه چې اعیان دا به خالی نه د حدیثونه نو اعیان د ولي به خالی نه د حدیثونه ځکه چې اعیان دا بخالی دا به حرکت او د سکون نه بخالی نه او حرکت او سکون نه به ولې خالی نه وي نو د دې وجه بیان کړه چې د حرکت او د سکون نه به ځکه خالی نه وي چې حرکت او د سکون لپاره دا خبره ضروری ده چې دا په یو ځای کې موجود وي لکه په دوه وختونو کې په دغه یو ځای کې موجود جو ساکن دی او کپا لګونه بدل کړو جو سره متحرک دی وس دغه اعتراض چې لکه تا ما دا خبره وکړه چې په دغه دای کې تاسو ویل چې هيو سلسله دا بلکه حرکت او سکون په دې کې خامخا راځي نو دا به درس وګم لکه پای کې په یو ځای کې بلګي او دینه وخت به اړو په یو ځای کې باندې پوه شوي لکه د حرکت او سکون لپاره خدا دا خبر وکړه کنه چې په دوه وختونو کې په دوه ځایونو کې به یي جو حرکت او په دوه وختونو کې دا خو لکه په یو ځای کې پیدا موجود دی نه مکه سره د دنو او نشانونو چې کله ماشوم پیدا کیږي فإن قيل كجدول شيء يجوز الا يكون مسبوقا چې دام جایز دي الا يكون مسبوقا چې نوی دا مسبوق بكون اخر اصله پرې باندې جواب اصل له كما في آن الحدوث لکه په وخت د حدوث پیدا کېدو کې فلا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا نو دا نه متحرک دی نه سره ساکن دی لکه پوه شوي به معنی لکه تاسو دا خبر وکړه لکه نه چې اعیان او حرکت دا اعیان به د حرکت او د سکون نه بخالی نه وي نو زه دا خبره لکستانه منم ځکه چې داسې شیزونه هم شته چې نه ساکن وي او نه سوي متحرک وي لکه یو جسم الله تعالی پیدا کو کنه د نش نشته کو د مور خېټه تراغه نو اوس په دې ټایم کو خدای موجود دی خو لکه دې نه مخکې دی په یو ځای کې نو يقول لهم هذا المنع لا يضرنا دا اعتراض موږ ته تکلیف نه را رسي ضرر نه را رسي ولې لما فيه من تسليم المدعا ځکه چې یو په لري کې مدعا تسلیمول دي مدعا زمونږ سره چې آیان حدیث دي کنه او چې کله ته دا خبره ومنله چې وس دا ماشوم د مور خېټه تراغه د دې نه مخکې دی موجود نو چې موجود نو هغه حدیث دی کنه نو زمونږ هغه مدعا ته ومنله پوه شو به معنی دویم جواب على ان الكلام في الاجسام التي لما استاد خبر جنا نو دا په هغه اجسامو کې التي تتعددت فيها الاكوان چراغلي پایو کې اكوان وتجددت عليه الاعصار والزمان اور نویشي په معنی اعصار او ازمان باندې شری زمانہ یعنی پای باندې زمانہ راغلی او دغه شیز باندې بلغه ماشوم خو لکه اكوان په کوم نشته او بل چې حرکت او سو دغه په نشته زمانہ به نه تیر شوی هغه پوه شو به معنی وس دا کنه چې حرکت او سکون دواړه عارض دي حرکت او سکون ولی دغه حادث دي ناغه خبره کوي و اما حدوثهما او دا حرکت او سکون دواړه حادث ولی دي فلانهما من الاعراض ذکر اسنه دي اعراض دي وهي غیر باقیه او غیر باقی دي لکه پوه شو یعنی د یو حال نه بل حال د جنن دازي د یو حال نه بل حال لا منتقل کیږي لکه پوه شو یا بقلاره یا په او دویم داره چې هر وخت لکه دار زوال خطر لري هر وخت سره لري ولان ماهیت الحرکه دا وزدري دا دغه چې کنه فلانهما من الاعراض دا د حرکت او د سکون د دواړو د حدوث دلیل بیان کوم وز د حرکت حادث ته د لري لپاره جدا دلیل او سکون عارض ده د حادث ته د لري لپاره جدا دلیل پیش کړي لان ماهیت الحرکه دا وز د حرکت ته ځکه چې ماهیت د حرکت لما فيه من انتقال الى حال الى حال دغه چې بریګ د یو حال نه بل حال ته منتقل دي او تستق او د یو حال نه بل حال ته منتقل کېدل تقتضي المسبوقيه بالغير دا تقاضا لري د مسبوقیت بالغير چې را مخکنه موجود وي والازليه تنافيها او ازلیت چې دا منافی لري یعنی کوم څه چې ازل به باغ باندې عدم ناراضي لکه پوه شوي ذم ولان كل حركه او بل هر یو حرکت چې ده فهي على التقضي وعدم الاستقرار دا لکه ختمیدون کړي او بری استقرار چې دا بګینی همیشه ولې بګینی لکه پوه شوي
وس سکون چې دا حادثه سکون د حادث کېدو د لپاره دلیل وکل سکون فهو جائز الزوال هر ساکن چې چیرې باندې کې زوال ممکن دی جائز دی ولې لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضروره لکه هر یو جسم چې دا به قابل د حرکت وي خامخا لکه پوه شئ وقد عرفت او کله چې تا دا خبر او پیژندل په دې سره پیژندل دا ان ما يجوز عدمه يمتنع قدمه چې کوم یو سیس داغه عدم جایز وي نو دا یې قدم چې دا سره ممتنع ده لکه په دې خبره باندې پوه شئ په لکه په دا سکون چې کنه دا ممکن دی او په دې باندې با زوال چې دا برازي هر شی چې دا ممکن زوال وي ناغه حادث وي ځکه چې په قدیم کې شایبه د زوال نه راځي او کوم څه چې حادث وي نو پای کې با دا زوال احتمال به پکې وي لکه اوس د ځمکه را او اسمانونه دي دا په خپل ځای باندې اوس ولاړ دي لکه اوس خلک دا وایي ځمکه چولې کنه څوک ځمکه چولې څوک نه چولې خو د قیامت پر ورځ باندې الله پاک اذا سواء شقت اذا السماء انفطرت واذا الارض مدت نو دا حرکت پکې راځي کنه بلې دا ټول فنا پکې راځي لکه تاسو په خبره باندې پوه شئ واما المقدمه الثانيه او دویم مقدمه موږ د دلیل سوا چې كل ما يخلو عن الحوادث فهو حادث دغه باندې دلیل پیش کړي واما المقدمه الثانيه هر مقدمه ثانيه ده فلان ما لا يخلو عن الحادث ذکر چې دا خالی نه فلان ذکر چې دا ما لا يخلو عن الحوادث چې دا خالی نه حادث لو ثبت في الازل کچرتی دا ثابت شي لپاره په ازل کې نو لازم ثبوت الحادث في الازل نو لازم شي ثبوت د حادث په ازل کې او محال او دا محال دی یعنی دا د کبرا دلیل دی کبرا دا خبر وای چې کله ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث چې په کوم څه سره حوادث قائمي کنه نه اب ازلی کدا ازلی شي نو بیا به لازم شي دا خبره چې دا حادث به ثابت شي په ازل کې او حادث ثابت دل په ازل کې دا ناممکن دي لکه پوه شو په دې باندې ولې ځکه چې حدوث عدم لره مستلزم دي چې کم څه حادث وي کنه نو بای باندې بسوي عدم برازي لکه پوه شو په دې باندې لکه په دې خبره باندې پوه شو تاسو نو دا نن سبق خلاصه شوله چې موږ په روح په مخکې سبق کې دا ویلو چې دا عالم جوړ له اعیان او د اعراضونه اعیان او اعراض دا دوانه حادث دي نو اعراض ولی حادث دي دا غي دلیل مخکې ویلو چې اعراض ځکه حادث دي چې دا بعضی په مشاهده سره پته لګي او بعضی په دلیل سره او دلیل دا په دې باندې عدم تاریخي دي او اعیان هم حادث دي اعیان ولی حادث دي نو په دې کې دا خبره ده چې اعیان ځکه حادث دي چې دلته د قیاس ته شکل اول مرتب کړي دي چې یو مقدمه ده الاعیان لا تخلو عن الحوادث اعیان دا بخالی نه د حادثونه وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث نو نتیجه را لته فالاعیان حادث بیا په دې مقدمه اوله او په مقدمه ثانی باندې دا دلیلونه پیش کړل مقدمه اوله زموږ سره داوا چې هر هغه الاعیان لا تخلو عن الحوادث اعیان دا بخالی نه د حادثونه نو اعیان به ولې خالی نه د حوادثونه ځکه چې اعیان دا جوړ دي د حرکت او د سکون نه د سره د حرکت او د سکون نه او حرکت او سکون دواړه حادث دي و دلته دوه خبره دا وکړه یو دا وی کنه چې اعیان دا به خالی نه وي د حرکت او د سکون نه یو دا خبره وکړه او دوی دا خبره وکړه چې حرکت او سکون دواړه عارض دي نو په دې اولنۍ خبره باندې اول دلیل پیش کړي چې اعیان به ولې خالی نه د حرکت او د سکون نه نو اعیان به ځکه خالی نه د حرکت او د سکون نه چې اعیان چې نو دا به یا جسمي او یا به سوي جوهر وي یا به سوي جسم وي او جوهر وي او که جسمي او که جوهر وي ناغه به یو ځای بیرانی ولې سبیرانی ولې یعنی دا به متمکن فی الحیز وي او کوم چې حیز رانی ولې دا به خالی نه دوه حل یا په دوه وختونو کې په دقه یو حیز کې به یا بني که په دوه وختونو کې په یو حیز کې او جدا بلکا ساکن وي او کنه جو بیا وسوي متحرک وي بیا په دې باندې اعتراض دی چې ته چې هر یو سلسله دا متحیز بوي هر یو سیس بسوي چې اعیان دي نه بسوي متحیز بوي او بیا لکه په یو وخت په دوه وختونو کې په یو وخت کې جو حرکت ته سکون دی او کنه جو ساکن دی نو کوم یو چې اوس دنیا ته راشي نو په ان د حدوث کې په ان د حدوث کې د اوس موجود دی و دینه ما خدای نو نو یو خدای زموږ سره مدعا ومنله او دویم کته دا کې زموږ سره خبره بدل کړي نه زموږ خبره په موجوده د جبای باندې ضمانت رشي په دا باندې ضمانت رشي
بیا دغه دلیل کې دویمه خبره چې د اعیان او د جوړ د حرکت او سکون حرکت او د سکون دا دواړه حادث دي حرکت او سکون دواړه ولې حادث دي یو خدای دی چې دا دواړه اعراض دي او اعراض شنه دا لگا بل پوری دغه بل پورن خطري او دویم دا دی چې حرکت دا ځکه دغه دی ځکه حادث دی چې حرکت کې بری کې د یو حال نه بل حال ته منتقل کېدل لازم نو چې د یو حال نه بل حال ته منتقل شو دا شته حالت پرې غوډو نو بری کې عدم راغی او عدم چې دا د منافی دی د قدم نه پوه شو به معنی او دا سکون ځکه لري چې هر یو ساکن سي چې نه دا ممکن زوال وي جایز زوال وي ځکه چې کدا ته ممکن زوال وانخلې نو دا وتا چې ته چیرته دې زوال ممتنع دی نو بیا قدیم کیږي حال چې دا قدیم دی پوه شو او دویم مقدمه چې آیت من کبرا ویل چې کله ما لا يقلو عن الحوادث فهو حادث نو د دې دلیل چې هر یو څه چې خالی نه علی د حدیث وي ځکه کدا حادث شنو قدیم بشي او کدا قدیم شو نو بیا به د ثبوت حادث پر راشي په ازل کې او ثبوت د حادث نه راځي په ازل کې ځکه چې د حدوث د قدم چې دا منافی دی او ازل خو دې وای چې لکه په دې باندې آدم نه راغلی په دې خبره باندې پوه شوي زه وړم